په یو څو اشعار سره دعوت ورکوم چې زمونږ او ستاسو د وړاندې د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وفرمایي. که ستا غرور تر اسمانه پورې دنګ دی، شاعر اغیار ته وایي که ستا غرور تر اسمانه پورې دنګ دی، خو عجزي زمونږ تر عرشه پورې رسي. که ستا غرور تر اسمانه پورې دنګ دی، خو عجزي زمونږ تر عرشه پورې رسي. د وخت د زورورو تسر ټټ نه کې لالیا، د وخت د زورورو تسر ټټ نه کې لالیا، د دار خپل مزوي او د زندان خپل مزوي. دعوت خطاب ورکوم برادر مکرم حضرت مولانا حلیم سید حاشمی صاحب دامت برکاتهم العالیه ته چې زمونږ او ستاسو د وړاندې د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وفرمایي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى أفضل الرسالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ټول د زړه په شوق سره درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف هسې هم ډیر زیات وایي، خو خاص کر د جمعې په شپې او د جمعې په ورځې باندې درود ډیر زیات وایي. په دې باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام خوشحالیږي او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای د قیامت په ورځ به د ټول نه زیات نږدې ما ته هغه انسان وي د چا چې درود په ما زیات وي. نو په نبی علیہ السلام زیات سوایي درود ټول وای صلی الله علیه وسلم. کل دور و نبی علیہ الصلات والسلام په مسجد نبوي کې ناشته او صحابه کرام ته غیر چا پیرتاو دي. د دوران کې یو باندې صحابي راغی په باندې کې اوسېدو. وې د الله پاک پیغمبره ما ځان له د ذکر یو طریقه جوړه کړې ده، خو تا ته ویم چې زما دا طریقه ټیک ده او کو ټیک نه ده. نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایي وای ای زما صحابي څنګه طریقه دی جوړه کړې ده؟ ای د الله پاک پیغمبره ز پشپا ورځ کې دوی سي نور ذکر کوم او یو حصہ پتا باندې درود واما. آیا دا درود کافی دی؟ نبی علیہ الصلات والسلام ورته او فرمایل وی او خو دا درود دی زیات کنه خبوي، دا درود دی زیات کنه سبوي خبوي. هغه صحابي ورته بیا فرمای وی دا الله پاک پیغمبر چې بیا یو کار وکما پشپا ورځ کې نیمه حصہ پتا باندې درود واما او نیمه حصہ نور ذکر کوم. آیا دا درود پتا باندې کافی دی؟ نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمای وی او خو دا درود دی زیات کو نه خبوي، دا بسوي خبوي. هغه صحابي بیا تپوس کوي وی دا الله پاک پیغمبر چې بیا یو کار وکما پشپا ورځ کې دو حصے پتا باندې درود واما او یو حصہ نور ذکر کوم. آیا دا درود په کافی وی؟ نبی علیہ الصلات والسلام ورته او فرمایل وی او خو دا درود دی زیات کو نسبوي خبوي، درود دی زیات کو نسبوي خبوي.
بیا ورته هغه صحابي فرمایي وای د الله پاک پیغمبر چې بیا یو کار وکما او هغه داسې چې په شپه او ورځ کې ما ته فارغ ټایم میلاویږي ما ته فارغ وخت میلاویږي او پتا باندې درود واما آیا دا درود به کافی وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي وای ای زما صحابي کو داسې دی وکړو دا څنګه چې ته وایي داسې دی وکړو دا څنګه چې ته وایي چې تا ته فارغ ټایم میلاویږي او په ما باندې درود وایي الله به دې دوه کاره وکړي څو کاره به دې الله وکړي دوه کاره کم یو ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی به دې د هر غم نه بیغم کی الله به دې د هر غم نه سکی بیغم کی نن سبا لوی مصیبت داده ما ته ټلیفون کې زما رور وی زما خور وی مولانا سے ما ته ټینشن دی ما ته څه دی ټینشن دی ذهنی پریشانی دراتا زدین تپوس کما زما روریا زما خورکی منس کئی ما تو مولانا سے کلا کڑے او کلا نہ کڑے کلا کڑے او کلا الله هیرونو تاسو ته هم دا د مسلمان شان نه دی چې هغه منس پریدي دا د مسلمان شان نه دی چې دی به منس پریدي تاسو نه خبر چې منس پری خودل څومره لویه ګناه ده حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر نبی علیہ السلام فرمائی چاچ قصدن یو منس پری خود دے کافر شو مطلب دا دے کچرتا شادی شده و سڑے و او کو خزوا دا با دوباره نکاح تڑی و دوباره با کلمه وائی مولا برا ولی هغه بکی نه چې ما نه منځ پاتې شوی زه د اسلام وته ما له نکاح تازه کو دوباره راته کلمه وایا دا د بعض علماء مذهب دی ګوره امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي علما ناستی وی منځ پر خودل ګناه کبیره او مرتکب د ګناه کبیره کافر نه دی خانو حدیث کې خو ته کافر ویل شي ته څنګه چې کافر نه دی نو امام صاحب رحم الله د حدیث معنی کوي چې د حدیث مطلب دا دی من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر مطلب دا دی چې چا قصدن یو منځ پرې خود د کار د کافرو کو د مسلمان شان دا نه دی چې په منځ پرې دی دا د کافر شان دی بیا امام صاحب رحم الله د نور ائمون لګه سختی کوي امام صاحب رحم الله فرمای و یو سړی د بیلمازه د منځ نه کوي د علاقې چې کم تانادار دی اسچو دی د په دې دا بیلمازه گرفتار کی علما ناستی دا د امام صاحب مذهب دی چې دا بیلمازه سړی به حوالات تواچي هر سحر به روباسي دومره به وخت دومره سزا به ورکوي چې د بدن نوی نه روان شي یا خو به دې توبه وباسي چې د نن نه بعد منځ نه پرېږدم یا به دې په دغې حوالاتو کې مړ شي بیا علماو لیکلي دي د امام صاحب مذهب دا دی وی بیلمازه سړی چې کله مړ شو ته د په جنازه کې به نیکان خلک شرکت نه کوي نیکان خلک مونږ چا ته وایو مولانو ته وایو طالبانو ته وایو تبلیغیانو ته وایو چې دا خلک به د بیلمازه سړی جنازې له نه ځي بیا د امام صاحب رحم الله مذهب دا دی وی بیلمازه انسان به د مسلمانانو په مقبره کې نه دفن کوي دا سیټ ته چرته جدا دفن کوي چې نور خلک تنه عبرت والی دا بیلمازه د مسلمانانو مقبرې ته موړي زما په خبره جو نه پوهېږي که نه الله دې زموږ په حال رحم وکړي الله منځ پرې ښودل دومره لویه ګناه ده علماو لیکلي دي وایي د بیلمازه سړي قبر کولو کوي مخ به یې د قبلې نه اوړېدلی مونږ چې مړی په قبر کې کیدو که نه د برې نه پکې یو ورور اواز وکړي هلکه دا مخ وله قبلې ته کوي داسې وایي که نه وایي مخ ولا قبلې ته کوي دا مخ ولا په طرف د قبلې کوک کوي علماو لیکلي دي وایي فرشتې چې راشي د بیلمازه سړي مخ ړومبې د قبلې نه واړئ
په ژوند د قبلې ته نو مخ کړی، اوس دې ولې مخ کړی دی؟ قبر اوس پړی، تجربه وکړئ د بې علمه سړي مخ قبلې ته نه ټینګېږي. الله. نو زه ترېنه تپوس کوم مونځ کوي؟ وایي مولانا صاحب کله کړی او کله نه کړی. یو خبره درته وکړم چې کله الله تبارک وتعالی د انسان نه رضا شي د هغې څه علامت دی، او چې کله ته الله خفی د هغې څه علامت دی؟ پته درته شته؟ چې کله الله تبارک وتعالی د انسان نه رضا وي که نه خوشحاله شي، نو یفقهه فی الدین، په دین کې ورله پوهه ورکړي. تاسو ته وامه دلته به د ډېرو پلاران داسې ناسې بچي به حافظان شوي وي، ډېر به داسې ناسې چې بچو به قرآن ختم کړی. زه ورته وایم خوشحاله شه، ستا نه الله رضا دی چې ستا بچي ته په دین کې پوه ورکړه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله د چا نه رضا شي نو بچي ته یا دغې انسان ته به دین کې پوه ور نصیب کړي. نو الله چې د چا نه رضا شي نو په دین کې ورته څه ور نصیب کوي؟ پوه. نو د چا بچو چې ختمونه کړي دي زه ورته زیری ورکوم خوشحاله شه، الله در نه رضا دی. او الله چې د چا نه خفه شي د هغې څه علامت دی؟ کور ته اخلي؟ نه. ګاډی ته اخلي؟ نه. جایداد ته اخلي؟ نه. پیسې ته اخلي؟ نه. بچی ته اخلي؟ نه. الله چې د چا نه ناراضه شي د سجدو کولو توفیق ته اخلي، سجده به دې نه کوي. الله چې د چا نه ناراضه وي د ده نه د سجدې کولو توفیق واخلي، دې بیا الله ځان ته نه ودروي. کوم انسان چې مونځ نه کوو د مخ د ده تندې الله ته په ځمکه نه لګېدو پوه شه الله ترې نه خفه دی. دی ما ته وایي مولانا صاحب ځان ته مې موبایل په ټایم کړی وي، سهار ټایم الارم مې لګولی وي، سترګې مې وغړېږي، راپاسم بیا موبایل بند کړم اوده شمه. زه ورته وایم الله ته توبه وباسه، دا مه وایې چې زه نه پاسم، دا ووایه وایه الله زه ناخوښه یم، الله مې ځان ته نه پرېږدي، الله مې ځان ته نه پرېږدي، الله مې ځان ته نه ودروي، الله دا نه غواړي چې ته ما ته ودرېږي. الله رونو یو خبره درته کومه، د سهار مونځ به د چا نه قضا کېږي؟ تاسو ته پته شته؟ حدیث مبارک دی، حدیث مبارک دی، علما ناست دي. وایي د کوم انسان چې د ورځې اعمال ټیک نه وي، د کوم انسان چې د ورځې اعمال ټیک نه وي، د ده ټوله ورځ په بدنظرۍ کې تېره شي، د ده ټوله ورځ په غیبت کې تېره شي، د ده ټوله ورځ د پردي مسلمان په نقصان کې تېره شي. د کوم انسان چې د ورځې اعمال ټیک نه وي، حدیث مبارک کې راځي الله د شپې عبادت د ده نه اخلي. دی ما ته وایي زه د سهار مانځله نشم پاسېدی، زه ورته هم د ورځې اعمال دې خراب دي ځکه نشي پاسېدی. دی ما ته وایي زه تهجد له نشم پاسېدی، زه هم د ورځې اعمال دې ټیک که ته به پخپله پاسې. ځکه حدیث مبارک کې راځي که نه چې وایي کله شپه شي که نه الله تبارک وتعالی دې فرشتو ته وحی وکړي. یو انسان وي دی وایي زه پاسم که نه، نو حدیث مبارک کې راځي وایي چې کله د چاربانګ ټیم شي، د پېشمني ټیم شي، الله تبارک وتعالی فرشتو ته حکم وکړي وایي دا پلان کې بنده نه دی، د اراده کړې ده چې زه پاسم الله ته ودرېږم. ای فرشتو لاړې شئ، دی په دې غوږ باندې وټپوئ چې دی در نه پا نسي ګورې، ځکه زه نه غواړم چې دی ما ته ودرېږي. ای فرشتو دی اوده کوي چې دی پا نسي. د ده د ورځې اعمال داسې دي چې زه نه غواړم چې د ده مخ ما ته مخامخ شي. الله. دویم قسم انسان هغه که نه چې د اراده کړي زه تهجد ته پاسم، الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي ای فرشتو لاړ شئ، د پلان کې بنده اراده کړي دی مانځه ته پاسي، دی لږ راپاسوئ چې ما ته ودرېږي، چې زما نه څه وغواړي چې زه وله ورکمه. نو دی د تهجدو ټیم شي که نه، دی وایي یاره چې د سهار ټیم شي هسې مې سترګې وغړېږي، د تهجدو ټیم شي هسې مې سترګې وغړېږي، هسې دې سترګې نه غړېږي، الله ته خوښې فرشته راشي تا پاسئ. پوهېږئ زما په خبره کې نه پوهېږئ؟ دریم قسم انسان هغه دی چې هغه مقرب دی الله ته،
الله ته ډیر نږدې دغه د علما دي ښا د پسټیج چې تاسو ته ناست دي الله تبارک وتعالى پرشتي ته وي اے پرشتي لاړه شه دا پلان کې بندن دی دی پاسوما خو دومره وکړه چې دی صرف د اړخ بدل کی ځکه کو پاسې دوم خدمانه به څه غواړي ور به ولکم کو پا نسي د دا خوب هم عبادت دی دا خوب هم څه دی عبادت دی نو دی ما ته وایي زه مانځله نه پاسم وم الله دې نه پاسوي توبه وباسه الله ته الله زما په خبرو چې پوهېږئ که نه پوهېږئ نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام ها نو زه ته هم مونځ کوئ وایي مولانا صاحب مونځ کله کړی و کله تاسو ته هم مشرانو تاسو ته هم خپل بچي په خپله سحر مانځه ته پاسوئ ځکه علماو لیکلي وایي د یو بېلمازه انسان سره 2 کوره سپېره کېږي څه کوره سپېره کېږي وکورا نو کم بچے چې بیلمازا د سحر اذان کیږي حي علی الصلاه حي علی الفلاح الصلاه خیر من النوم مانځ راشي منځ بهتر دی د خوب نه د پکټ کې ود دی د تزمکه خیری کوي د ازمکه ورته وای ظالما زه خو د الله تابعدار یم ولی په ما باندې ودی پاسه چرته ځان له بل ازمکه وګوره پاغه پریوزه ستا د کور زمکه تا ته خیری کوي ستا په کور کې به برکت د کم طرف راشي د ما ته مولانا صاحب کور کې مې برکت نشته دی تروړه د وړو راوړم 2 ورځې نه کېږي د غوړو ټیم راوړم هفته نه کېږي په خوراک کې خوند نشته دی چې کم بیلماز ستا په کور کې موجود دی ستا په کور کې به برکت راشي د یو بیلماز سره 2 کوره سپېره کېږي دی ما ته بیا وایي مولانا صاحب واده مې وله کړی په ګیره بریتو سړی دی د ځان له قبر دی زما ځان له قبر دی زه ورته وایم دا ګیره بریتو باندې سړی چې دی د تاله یو تنخوا درنه کړي چې لږې په دې ور وباسي که نه وباسي پرېږدی یې په کور کې نه یې پرېږدي که نه یو تنخوا چې پلار له ورنه کړي په دې ګېټې وباسي که ونه باسي وزه وایي سړی غټ سړی پیسې نه راوړي نو دا چې په کور کې ناست دی او مونځ نه کوي هم ورته وایه وزه په دې ګېټ باندې وایه زما کور ستا د وجې نه سپېره کېږي ولې ما سره کور کې پاتې کېږي الله نو یو بس کورونو ما ته لاس اوچت کې د مونځ پابندي به کوو که نه به کوو د مونځ پابندي به کوو به نه کوو د رمضان المبارک میاشت را روانه ده د رمضان میاشت را روانه ده د مونځ پابندي به کوو ښه دویم زه ترېنه تپوس کوم او هم ذکر کوي یاره مولي صاحب ذکر خو نه کومه کله کله کړی نو کله کله دریم تپوس ترېنه وکړم او هم درود شریف په نبی علیه الصلاۃ والسلام وای یاره مولانا صاحب کم درود مال خو درود نه راځي مال خو درود الله نبی علیه السلام فرمای زما نوم ذکر شو په ما څوک درود ونه وي بې وفا دی دا بې وفا دی ما سره وفا نه کوي په حوض کوثر به زما مخ نه ني چې زما نوم مبارک ذکر کېږي او دی په ما درود نه وایي نو زه ورته هم ته درود وایي ما له خو درود نه راځي زه ورته هم چې ته په غرونو نه سر کېږي شکر وباسه ته وایي ما ته ټینشن دی مونځ ته نه کوي ذکر ته نه کوي درود ته په نبي علیه السلام نه وایي تا ته به سکون د کوم طرفه راشي نو نبی علیه السلام دغه صحابي ته وایي چې تا ته فارغ ټایم میلاویږي او په ما باندې درود وایي الله تبارک وتعالی به دې د هر غم نه بېغمه کړي ټول وای صلی الله وسلم او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دغه صحابي ته وای الله به دې کړي ګناونه معاف کړي الله به دې کړي ګناونه سکی معاف کړي ړول لس پکار دي خود وستر کې پکار دي الله موږ ستانه په دنیا کې یو بیغمه ژوندۍ غواړو بیغمه ژوندۍ درنه غواړو الله او چې کله د قیامت ورشي ګناونه مو ډیر وي الله چې تراته وای زما په محبوب دې ډیر درود ویل دي خیر دې ستا ګناونه ډیر دي خو دغه درود په برکت سره مې درته دا ګناونه معاف کړم دا به کله کېږي چې کله موږ په نبی علیه السلام څه وایو درود ډیر وایو ما ته زما پیر او مرشد سابق صاحب د توره هغه ما ته وظیفه راکړې زه تاسو ته هم درکوم هغه وی دا وظیفه روزانه زر پیری کوه وصلی الله علی النبی الامی وصلی الله علی النبی الامی وی الله تبارک وتعالی به د تمام انتظامات د هغې ځنه کوي چې ستا په وهمه ګمان کې به هم نه وي وی ته د زړه خوشحالۍ ته ګوره او د زړه سکون ته ګوره
روزانه وي دا درود زر پیری وایا ان شاء الله دا جاری وساتئ. ښا بختور خلک یې ډیر بختور یې بچو حفظونه وکړو قرآنونه یاد کړو الله د الله سره خبرې وکړي ستاسو دې بچو به الله سره خبرې کوي. حدیث مبارک کې راځي وي من احب احدكم ان يحدث ربه فليقرأ القرآن. وي د چا چې دا خوږی کنه چې زمې د خپل رب سره خبرې وکم وي قرآن دی ولولي. زړه دې رانو زه د خپل رب سره خبرې کومه قرآن راواله او کو زړه دې دار علی چې زه د خپل رب سره ملاقات کوم نو څه وکړه په مانځه ودرېږه. څوک چې د رب سره خبرې کول غواړي قرآن دی ولولي او څوک چې د خپل رب سره ملاقات کول غواړي په مانځه دی ودرېږي. ستاسو بچی د الله کلام ولوستو زه دغه پلار ته واما اے پلارا دا حافظ قرآن بچی چې نن کور ته درشي کنه او ستا سره په دسترخوان باندې کینی زه درته د نبی علیہ السلام یو حدیث بیانوم بیا بس کومه ځان ته به د نبی علیہ السلام دا یو حدیث را یاد کې خپلاره ستا بچی چې نن حفظ وکړو او کور ته درغې ته به دا حدیث ځان ته د نبی علیہ السلام را یادوي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله یو بچی حافظ قرآن جوړ شي الله تبارک وتعالی فرشتو ته وحی وکي په اسمانونو کې اے فرشتو یو بچی زما کلام پسینه کې محفوظ کو اے فرشتو لاړ شي تاسو د سکیورټی ګارد شي. الله ایمنه سے را روان دي شاته سره سکیورټی ګارد پولیسان را روان دي موږ ته لار پریدو کنه پریدو الا ایمنه سے راغی الا ملک سے راغی الا خان سے راغی سکیورټی ګارد ور سره را روان دي. الله تبارک وتعالی فرشتو ته وی اے فرشتو لاړ شي تدی حافظ قرآن پروتوکول ته لاړ شي تدی حافظ قرآن سکیورټی ګارد جوړ شي. اے څه فرشتي و د ټولو انسانانو سره دي کنه چې د اعمال لیکي کنه دا دغه فرشتي نه دي دا سیواګری فرشتي دي دا د پروتوکول د پاره وي دا د سکیورټی ګارد وي د حافظ قرآن سره دا فرشتي ګرځي. اے تاسو ته وامه چې کله دا مولان صاحبان تاسو له په کوڅه کې مخې له درشي کنه د نبی علیہ السلام دا حدیث ځان ته رایاد کا چې د هر حافظ قرآن سره فرشتي ګرځي چې ستا د کور په مخه یو مولي صاحب لاړ کنه او داسې وخت دو نو لږ راوګرځه خپنیولی شو لږ راوګرځه او د مولي صاحب ته د شانه داسې ګوره او ووایه وایي نن زما په کوڅه کې فرشتي روانې دي. حافظ قرآن بچے در سر په دسترخوان کې ناستو د نبی علیہ السلام دا حدیث ځان تر یاد کا چې د حافظ قرآن سره فرشتي ناشتي وای نن زما په دسترخوان فرشتي ناشتي دي. د حافظ قرآن بچے چې دی ودو شو په کور کې کنه او ماسختن کور ته لاړ دی ودو پلارا د کټ ته لګ اترېګا او دی بچی ته داسې ګوره او د نبی علیہ السلام دا حدیث ځان تر یاد کا چې د حافظ قرآن سره فرشتي وای نن زما په کوټه کې فرشتي ناشتي دي. تاسو معمولی پلاران نه قسم په الله تاسو ډیر لوړی مرتبه والے کو تاسو ځان نه پیژندلې دا کله د خلکو نه ډکته چې الله ستا بچي حافظ قرآن جوړو الله ته په خلکو کې خوښ کړي الله قتل 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 ته چون کړي ته واغستی د دې مخلوق د منځ نه. الله دا حافظ قرآن داسې وړه مرتبه نه لري دا کومه مرتبه نه لري کو د دوی مونږ عزت نه کوو عزت الله کوي. څوک عزت کوي؟ الله عزت کوي. حدیث مبارک کې راځي اذا مات حامل القرآن چې کله حافظ قرآن وفات شي اوحى الله الى الارض الله زمکه ته وحی وکي الله تاكل اللحمه زمکه ته د غوخه بګوره ته نه خوري. حافظ قرآن کله دفن شو الله زمکه ته وحی وکي ته د غوخه به نه خوري ته د پسینه کې زما کلام پروت دی ته د پسینه کې د الف لام نواله تر والناس پورې آیاتونه پراته دي. قالت الارض زمک وای ایو ربی ای زما ربا کیف اکل لحما زبد دغه څنګه خورما وکلامک فی جوفی د چا پسینه کې جستا کلام پروت الله زې څنګه خورم.
پس مکه باندې الله د حافظ قرآن غوښه څه کړې ده؟ حرام کړې ده. پس مکه باندې الله د حافظ قرآن غوښه حرام کړې ده. الله علماء لیکلي دي کو چرته په یو مقبره کې وای حافظ قرآن دفن شي کنه، په یو مقبره کې حافظ قرآن دفن شي، الله د ټولې مقبرې والو نه په دغه شپه عذاب پورته کوي. نه پوهېږئ د حافظ قرآن په مرتبه، نه پوهېږئ د حافظ قرآن په مرتبه باندې. په کومه مقبره کې چې حافظ قرآن دفن شو، عالم دفن شو، ته دغه کلي د مقبرې نه الله عذاب پورته کوي. دا معمولی انسان نه دی راغلی د مقبرې ته. دې مقبرې ته هغه انسان راغی د چا په سینه کې چې قرآن پروت دی، د په چا په سینه کې چې د بخاري احادیث پراته دي. الله وما مری لګ خرابه ده. الله دې زموږ په حال رحم وکړي، الله دې زموږ په حال رحم وکړي. دا حدیث خو به تاسو ډېر اورېدلی که نه چې یو حافظ قرآن به څو تنه ځان سره جنت ته بیایي؟ 10 تنه. څو تنه؟ 10 تنه. دا 10 تنه به هغه کسان چې د جهنم فیصله پې شوي، دا 10 تنه به هغه کسان چې د څه فیصله پې شوي؟ د جهنم. د دې حدیث بل اړخ خو نه دی اورېدلی که نه، دا خو به ټول اورېدلی چې حافظ قرآن به ځان سره څو تنه جنت ته بیایي؟ 10 تنه. خو په دې 10 تنو کې به هغه کس نه وي چا چې حافظ قرآن ته سپک کتلی وي. دا خو نه دی اورېدلی که نه؟ په دې 10 تنو کې به هغه پلار نه وي کم پلار چې حافظ قرآن بچي ته سپک کتلی. په دې 10 تنو کې به هغه رور نه وي چې کم رور حافظ قرآن رور ته سپک کتلی. په دې 10 تنو کې به هغه ماما نه وي کم ماما چې حافظ قرآن ته سپک کتلی. په دې 10 تنو کې به هغه تره نه وي کم تره چې حافظ قرآن ته سپک کتلی. ما په خبره نه پوهېږئ. د الله دپاره لاس درته جوړه کوم، قسم په الله د علماو د طلباو د سپکاوي نه ځان وساتئ. دا د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده چې علماو ته به خلک سپک ګوري. مینت درته کوم، جوړې درته غواړو، نوجوانانو ته وامه ستاسو سیاسي اختلافات په خپل ځای، خو د الله دپاره د علماو سپکاوی مه کوئ. قسم په الله آخرت کې تباه کېږي، غرق کېږي. د چا په سینه کې قرآن پروت دی ته د هغه سپکاوی کوي. الله د علماو طلباو قدر وکړئ، د علماو طلباو قدر وکړئ. زما د الله په ذات قسم چې د دې خلکو کومې قربانۍ دي هغه تاسو ته نه ښکاري، تاسو ته نه ښکاري. د دې جلسې څومره انتظامات چې دي دا مولانا صاحب په خپل سر کړي که نه کړي؟ تاسو یې خبر کړي یې؟ شهر شیبړ ماشومان خو رالیږلي وو، وګوره څنګه ګولونه ناست دي، څنګه ښایسته ناست دي، دا مخونه یې پړک وي که نه وي؟ تاسو به د دې مولانا صاحب دا احسان یې ورکوئ؟ زما بچی بله ورځ مدرسه کې ناست یم، داسې په دفتر کې زموږ سره زموږ قاري صاحب ناست، خبرې کېدې. قاري صاحب راته د خپل بچي متعلق وي، یاره وي مولانا صاحب ښه دی الحمدلله، وي قابل دی. زما دې زړه کې ما وي ټک وچاودم. ما ورته قاري صاحب یو خبره درته وکړمه، ما هغه ورځ به چې زما بچی به حافظ قرآن ته جوړ کړي، زه به ستا دا احسان تر قیامته پورې هېر نه کړم. مولان طلبا بیا ناست نو مولان خو بیا یو هغه مولانا صاحب راته وي اسې چې دی حافظ قرآن جوړ کړي څه به وله اخلي؟ ما هلکه د خپل وس نه به وله ډېر زیات اخلم، د خپل وس نه به علاوه زما چې څومره وس کېږي هغه نه د هغې نه به ډېر زیات اخلم چې یو استاذ به زما د بچي نه حافظ قرآن جوړ کړي. دا قسم په الله کو څوک تراله ډاکټر جوړ کړي کو خوشحالېږم ورته چې زما د بچي نه حافظ قرآن جوړ کړي، زه به لږ خوشحالېږم. زما بچی د الله کلام په سینه کې کېنو او دا د دې مولانا صاحب د برکته. د دې علماو ډېرې قربانۍ دي، د دوی ډېرې قربانۍ دي، خو به هر حال دوی د دې احساناتو د دوی د دې کوششونو قدر پکار دی. د عالم سپکاوی درنه ونه شي، د طالب سپکاوی درنه ونه شي، ورنه د انسان آخرت په دې باندې تباه کېږي. ټیک شو، رمضان المبارک میاشت را روانه ده. لنډه خبره درته کوم بس کومه. تر اوس نه موږ دا اراده وکړو چې د رمضان المبارک میاشت را روانه ده، په محله کې رانه چرته یتیم پاتې نشي، کونډه رانه پاتې نشي، غریب رانه پاتې نشي، دیاړمار رانه پاتې نشي.
زکو په خپل دسترخوان سخورم دغه به د یتیم په دسترخوان هم پراته دا به د اوس نه دا قص کوم کومه ته زه پراته دا د یتیم دسترخوان ته نشم رسولی کم از کم دا واما چې کو زه 4 سالنې پخوم 2 به د یتیم کور ته لیږم 2 به په خپله خورم کو 2 نشم لیږلی 1 سالن به د یتیم کور ته ضرور لیږم ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي و چا چې دا 3 کار وکړي لوګه ګیډه مړه کړه بربندو ته کپړې واچولي او مسافر ته د شپې ځای ورکو الله تبارک وتعالى فرمایي په ورځ د قیامت به زه د تمام ګناهونه ختم کم تمام ګناهونه به څه کما ختم کم په روزه کې وګه ګیډه مړوي یوا یتیمانانو د اختر کپړې باندې تر اوس نه دا قصوه په خپل محله کې وګرځا وایا کم یتیمانان دي کم غریبانان دي ځان له سره پټ میلاو شه وای خورکې خپکیږه ما ستاده بچو جامه پیزار د اختر په ما دي د اوس نو ولدا تسلی ورکا نو بربندو ته کپړې والا او مسافر په لار تیریږي نو شپې له ولا سور کوا زای ورکوا نبی رسول الله سلام فرمای الله تبارک وتعالى فرمای چې په میدان محشر کې بد د ګناہوں ټول ز ختم کما ټول به ختم کم نو روزه را روانه ده یو دا چې هر یو تن دا قصو چې په رمضان مبارک کې به هر تن یو ختم کو سبکو د قران یو ختم به ضرور کو دویم د تراویح پابندی بکو ځکه د تراویح الله په رمضان المبارک کې په فرض بدلی پس سره بدلی ځکه یو نفل په فرض دی او فرض په اویا دی تک شو نو موږ منځونه د چا پوره دي دک شو کنه د تراویح پابندی بکو او بل د منځ پابندی بکو او دې ته د صبر میاش ویل شوی دا ما اوس د جمعې په بیان کیوي مې بعض خلک کوئی په دروجه لګیدلې مې دا روجه په هغه چالهږي چې دا غروجه نوي روجه په هغه چالهږي چې د چا سنوي روجه نوي د چا چې روجه وي په هغه روجه نه لګي هغه د ډوډۍ نه ځان صبر کړي دی هغه د اوبو نه ځان صبر کړي هغه د حلال بیبي نه ځان صبر کړي ولې هغه د نور ګنا نه ځان نشي صبرولې خدا بد رد یو دا کنزل او دا یو تانګه تا چول دا بل تا چول دا غسړې ک چې د روزه نوي نو دا صبر میاشت ټول بسکو صبر بکو ز ټول ته د زړه د کومینه مبارکي ورکوما استادانو ته هم او پلارانو ته هم چې ډیر مبارک شه او تاسو د جنت سرداران شوي تاسو څه شوي د جنت سرداران شوي مبارک مشه الله تبارک تعالی د عمل کولو توفیق راکړي ځکه زما مری خراب ده د خبري د جمعې بیان ما ډیر په مدم انداز سره وکړو او وسم आवाज مې بالکل خراب دی نو بخنه غواړم او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين